زما نوم طارق امین دی د سوشیالوجي 7 سمستر زده کوونکی یم د جانزیب کالج سوات وو. نن د مختلفو کالجونو نه سټوډنټان چې دي هغه راوتي دي. کیپی ګورنمنټ یو پالیسي اناونس کړې وه چې هغې ته آوټ سورسینګ پالیسي چې هغه ویلی کېږي. د دې په کمیونټي باندې ډېر زیات نیګیټیو امپیکټس دي، که هغه ټیچر دی، که هغه سټوډنټس دي، که هغه پیرنټس دي. ځکه مخکې به سټوډنټانو 9000 فیس ادا کوو، اوس به 40000 50000 روپۍ فیس چې دی هغه به ادا کوي. دا د آی ایم ایف په پالیسیانو کې یو پالیسي ده چې دا آی ایم ایف دا شرط ایښی دی چې تاسو به تمام انسټیټیوشن چې دی هغه به پرایویټایز کوئ. نو د آی ایم ایف دا سودا چې ده دا موږ ته منظوره نه ده. تعلیم دا سودا چې ده دا دې بند کړی شي، تعلیم دا کاروبار چې دی دا دې بند کړی شي، او تعلیم چې دی دا د تمام سټوډنټانو ته ایکولي پرووایډ شي. ځکه په آئین کې په 1973 کې په آرټیکل 25A کې تعلیم چې دی هغه بالکل فری اف کاسټ چې دی هغه به خلکو ته پرووایډ کوي. که چېرته تاسو انسټیټیوشن پرایویټایز کوئ نو تاسو اسمبلی پرایویټایز کوئ، تاسو بیروکراسي پرایویټایز کوئ، تاسو په دې ملک کې چې کوم انسټیټیوشن دی هغه به تمام پرایویټایز کوئ. زما نوم حسین زاده دی، زه د جانزیب کالج د اسلامیک سټډي 7 سمستر سټوډنټ یم. کوم د مالدارو بچي چې کوم دي نو هغه خو الریډي په پرایویټ کالجونو کې دي، خو چونکې کوم چې غریبانو بچي دي نو هغه هم دغه د سرکاري کالج ته د هغوی سترګې وي، او دغه کالجونه چې کوم دي هغه هم دوی پرایویټ کوي. او چونکې دغه کالجونه چې دوی پرایویټ کوي نو دا به د یو کس علي دغه ما ته غریب نشو اخیستی. نو دا امپیاګان او دا چې کوم منسټران دي دا په احتجاج کې موږ سره نه شاملېږي. د هغې وجه هم دا ده چې هغوی دې دغله دي چې دا کالجونه چې کوم دی هم موږ والو په خپله دغه کې انډر کې او موږ دا اخیستی هم دوشي، بل څوک چې کوم دی غریب دا نشي اخیستی، ځکه دا په کروڑونو او په لکونو روپو به دا خرڅېږي. نو لحاظ زموږ حکومت ته دا خواست دی چې د دې غریبو بچو سره د دې سره چې کوم دی ظلم مه کوئ، دا ظلم بند کړئ. څومره ظلمونه وشو، څونه دا زلزلې راغلې وروړه، دغه شانته کې سیلابونه راغله، د دې د وجې نه د غریبو خو تاوان وشو. اوس دا کالجونه تاسو پرایویټ کوئ، د دې د وجې نه غریب بچی چې کوم دی هغه به سبقونه پرېږدي، هغه به دې مزدورۍ ته لاس کړي. نو روان وخت دپاره د غریبو د بچو د کوم پلاران چې کوم دی هغه اسیم غریبانان دي. غریب لا تعالی چې کوم دی هغه په ښکته په غریبۍ ځي، او مالدار چې کوم دی لا تعالی ښه په مالدارۍ ځي. نو موږ د حکومت ته خواست دی چې لحاظه دا کالجونه چې کوم دی دا پرایویټ کوئ مه، دا په خپل ځای باندې چې کوم هغه پرېږدئ.